د خخولو 19 مراحل. په قبرستان کې قبر داسې په ځمکه کې کیندل چې الته بل قبر نوي. د قبر لمبایي دا ووري چې په دې کې مونږ ډیرو کسانو ته مغالطه راځي او ډیر کسان په دې کې خطا کیږي. نو یاد وساتئ زما خوږو اسلامینو بهتره طریقه دا دی چې قبر دومره وکیندل شي چې څومره دا سړی قد وي، او که دومره نه وي نو بیا د نصف قد برابر، او په چوړائی کې د نصف قد برابر، او په اوږدواله کې به قبر دومره اوږد وي چې مړی په آرام سره پکې راځي، خپو طرف ته یا سر طرف ته تنګ نه وي او د تاسو تکلیف نه وي. دریم نمبر، که په قبر کې پخه خخته یا بلاک یو داسې شیز لګېدلی وي چې هغه اور ټچ کړی وي، نو ما خوږو اسلامینو حکم دا دی چې هغه ته به له خټو نه ګاره جوړه کې او په هغې باندې به خټه لني لمده خاوره راکاږي. دننه په تختو باندې یاسین شریف، سوره ملک، درود تاج شریف او نور اوراد و وظایف ویل او بیا به هغه په باندې دم کړي. پنځم، مخامخ دیوار کې با تاک جوړ کې پیغه کې عہد نامہ، شجره شریف، نقش هرکارا او دین علاوه دیگر تبرکات با کېږ دی. او مړی چې قبر ته ښکته کوي نو قبلې له طرفه بیا ورښکته کوي. ښځه ښکته کولو په وخت به پرده لګوي او مکمل ستر پوشي به کوي. ښه خبره دا دی چې ټول د دې خپل وي. قبر ته ښکته کولو په وخت باندې به بسم الله وعلی ملت رسول الله ووایي. نمبر 9، قبر کې مړی خي طرف ته سملول یا مخ یې قبلې ته کول پکار دي، او مړی سر خواته به نرمه خاوره وخوروي، ورته کې به ږدي په نرمه خاوره باندې به سرګدوي. چیرته ځمکه ښکته اوبه روي هغلته بیا نه سملوي، بلکې په دې سره هم مړي ته تکلیفي پکار دا دی چې ځمکه ورله صحیح کې او نرمه خاوره سر ته، بلکې ښه خبر دا دی چې ټول بدن ته خورا وره وګرځوي. او 11 نمبر، خخولو نه وروستو سر طرف ته به خاورې ورواچوي په لاسونو سره، بله پر ډکه کې، او دا الفاظ به ادا کې منها خلقناکم. دویم ځل چې لپاره ډکه وي نو دویم ځل به دا ووایي وفیها نعیدکم، او دریم ځل چې خپله لپاره ډکه کې نو دا الفاظ به ادا کې ومنها نخرجکم تارة اخرى. 11 نمبر، د مړي قبر چې جوړوي هغه به د اوښ کوهان شانتي یعنی ډلوان شانتي جوړوي، څنګه چې دا اوښ ملاوي کوهان ته راوتوي، قبر به په دې طریقې سره جوړ کې. خخولو نه بعد اوبه په شیندل د قبر لپاسه. او 14 نمبر، په قبر ګلونه اچول، ولی چې دا تر څو پورې تر او تازه وي تر هغه وخت پورې دا تسبیح کوي. 14 نمبر، دفن نه بعد سر خواته سورة البقره شروع آیتونه مفلحون پورې ویل، او خپو طرف ته بیا د سوره بقره اخیرنی آیتونه ویل کېږي. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پنځلسم نبات تدفین نبادا تلقین کول. مړی ته به تلقین وکې. تلقین به په دې طریقې سره کوي، داسې به ووایې درې ځله اے فلانیا د فلانی بچیا، یعنی مور نوم به واخلې ورسره، او درې ځله به دا ووایې اے فلانیا د فلانی بچا، اے فلانیا د فلانی بچا، اے فلانیا د فلانی بچا. بیا به ووایې اذکر ما خرجت من الدنیا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما. یا زمزم رضا اتاری بن نور جہان. یا زمزم رضا اتاری بن نور جہان. یا زمزم رضا اتاری بن نور جہان. اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما. شپاړسم نمبر دعا او ایصال ثواب کول. آمین او اولسم نمبر سر خواتا ودریدل او آزان کول.